أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتینا یقینا چې ورکړی دی مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته الکتاب توراتو وقفینا او بیا مونږ ولیږو پرلپسې من بعده پس د موسی علیہ السلام نه بالرسل ډیر پیغمبرانو دا په روایاتو کې راځي د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام په منځ کې شپږ زره پیغمبران راغلي شپږ زره پیغمبران او بعض روایاتو کې خلدین هم سوا 70,000 پوری وي دا دومره ګڼ پیغمبران د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام په منځ کې راغلي دي په دې آیات کریمه کې د دې خبرې وضاحت ده ولقد او یقینا آتینا مونږ ورکړو موسی علیہ السلام تال کتاب وقفینا او پرلپسې مونږ ولېږل من بعد پس د موسی علیہ السلام نه بالرسل ګڼ پیغمبران ډېر پیغمبران وآتینا بیا مونږ ورکړو عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیہ السلام ته البینات واضح معجزه او ښکار کتاب وَأَيَّدْنَاهُ مضبوط کړو مونږه دی عیسی علیہ السلام لرا بروح القدس و جبریل علیہ السلام باندې افکلما هر وقت جاءکم رسول چرا بولو تاسو ته پیغمبر بما هغه شریعت او هغه دینو لا تهوا چې نه بخو انفسکم تاسو زړونو استکبرتم تاسو بلوی وکړلا ففریقا یو ډله د پیغمبرانو کذبتم تاسو دروغ جن کړلا وفریقا بل ډله د پیغمبرانو تقتلون تاسو وجلا وقالوا او وای دا يهوديان قلوبنا زړونه زمونږه غلفن په پردو کې دي ته چې کمی خبرې کې پاغه مونږ نه پويګو دویمه ترجمه وقالو دا يهود وای قلوبنا زړونه زمونږه غلفن دا کندولی او لوخي د علم دی او دا ډک شوی دي ستا خبرې پکې ناراضيږي مونږ په خپل باندې پوره یو بل لعنهم الله بلک لعنت ده د الله تعالی په دوی باندې به کفرهم په سبب د کفر د دوی فقليلا پس ډیر لک کسان ما هغه دی یؤمنون چې ایمان نوړي په دې پیغمبرو ولما او پس هر کله جاءهم چراغ دوی ته کتاب من عند الله د طرف د الله نه مصدق تصدیق کون کې ده موافق ده لما د هغه کلمې د توحید معهم چې د دوی سره وا دویمه ترجمه ولما پسر کله جاءهم چراغ دوی ته کتاب قران مجید من عند الله د طرف د الله نه مصدق موافق ده تصدیق کون کې ده لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره ده تورات او انجیل وکانو دوی وو من قبل مخکد را تک د قرآن مجید نو مخکد راتق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یستفتحون علی الذین کفروا طلب د غلبې به کو پاغه کسانو باندې چې کو پرې کړه ده یستفتحون طلب د غلبې به د يهودو کو علی الذین کفروا پاکستانو باندې کو پرې کړه ده مقدمه کې مشرکانو د یو معنی شول دوی می ته ګوره وکانو دوی من قبل وړاندې دراتق د قرآن او د پیغمبرنا یستفتحون چې دی بدا خبره کولا ویلبه علی الذین کفروا کسانو ته چې کوپر کړه د مکه مشرکانو ته به ویل پتا سي کو پیغمبر پیدا کیږي فلما پسر کله جاءهم چراغ دوی تا ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی خو به جندو کفرو به نو دوی کوپر وکو باغ باندې فلعنت الله نو پس لعنت د الله تعالی علی الکافرین فکافرانو باندې بئسمان ډیر خراب دی اشترو به چې دوی خرص کو په هغه باندې انفسهم خپل ځانونه اقشی واغستو کفر فما انزل الله باندې دا واغستو او خپل ځانونه د جهنم ورته حواله بئس ما نو ډیر خراب دی څه شی خراب دی ان یکفروا بما انزل الله کفر فما انزل الله باندې په قران باندې بئس ما نو ډیر خراب دی اشتراو هغه شی چې خرڅ کو به باغه باندې انفسهم خدوی خپل ځانونه ان یکفروا کفر کول بما انزل الله باغ کتاب باندې چې خدای نازل کړی دی دا ولی وکړو دا کفر بغیا د وجد حسدنا ان ينزل الله نازل الله تعالی من فضل خپل مهرباني او خپل فضل علی من پاچا بنی شاء او چې د الله خوخیږي من عباده
د خپل بندګانو نه. فباءوا نو پس دا يهود اختشوا بغضب په غصه باندې علا غضب د پاسه په بلی غصه. وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب د موهین رسوا کونکه شرمونکه. و اذا قیل لهم چکلول شدوی ته امنو ایمان نوړی بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې خدای پاک نازل کړی دی. قالوا نو دا يهود وي نؤمن مونږ ایمان نوړو بما پاک کتاب باندې انزل علينا چې مونږ ته نازل شوی دی مونږ په تورات باندې ایمان نوړو. ويكفرون او دوی کفر کوي بما پاک کتاب باندې پاک سباندې وراءه چې د تورات نه علاوه دي. وهو الحق حال دا چې دا قران مجید خو حق دی د طرف د الله نه دی رښتونه کتاب دی مصدقا تصدیق کوونکې د لما دا کتاب ما هم چې دوی سره ده. قول ورته وای پیغمبره چې تاسو ایمان راوړی په تورات باندې او په پیغمبر موسی علی السلام باندې نو فلم تقتلون انبیاء الله نو بیا ولی تاسو وجل پیغمبران د الله من قبل وړاندې د دینه ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو ایمان راوړونکي په توراتو دا خو تاسو دروغ وایي. ولقد جاءکم یقینا چې راوړی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات اخکار دلائل او معجزې او توراتو. ثم اتخذتم العجل خدلائل برابر و معجزې وی او بیا هم تاسو خلره په بندګۍ سره ونیو. ثم اتخذتم العجل نو بیا تاسو ونیو العجل خلره په عبادت او بندګۍ سره داغه بندګۍ هم شروع کړه. من بعده پس د دینه پس د تلو د موسی علی السلام نه کوه تور دا. وانتم ظالمون په دې حال کې چې تاسو مشرکان وای. ظلم شرک ده. ان الشرك لظلم عظیم. د ټولو نه لوی ظلم خو هغه شرک. وانتم ظالمون او حال دار چې تاسو وای مشرکان ظالمان. وَإِذْ یاد کاغ وَتَخَذْنَا چې واغست مونږه میثاقکم ستاسونه مضبوطه وعده. ورفعنا او پورته کو مونږه فوقکم لپاسه په تاسو باندې الطور د تور غرو. او مونږ درته دا خبره وکړله خذو ونیسئ تاسو ما هغه احکام آتیناکم چې مونږ تاسو له درکړي بقوت په پوره طاقت باندې عمل پې کوئ. واسمعوا اطاعت کوئ د پیغمبر خبره منئ او اورئ. قالو نو دی ویل سمعنا مونږ واورېدله وعصینا او نه منو. بړه کې به دا ویل نه منو مړه اسم واورېد. واشربوا اسکولی شوی و فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل د څښي دا محبتو دا رګ تکو شوی و بکفرهم په سبب د کفر د دوی. قل ورته ووایه پیغمبره بئس ما ډېر خراب دی یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې باندې ستاسو ایمانو. دا څنګه ستاسو ایمان دی چې تاسو ته په دې خرابو کارونو باندې حکم. ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړونکي یئ مؤمنان یئ. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام ان کانت لکم الدار الاخره کچرت کی استاسو د پر الدار الاخره کور وستنه جنتو عند الله د الله سره خالصتا خالص من دون الناس لا ودخلکنا د نور خلقو د پاره نه یو صرف تاسو د پاره. فتمنوا الموت نو تاسو ارزو وکي د مرګو ان کنتم صادقین ک تاسو رښتونی یې. ولن يتمنوه هرگز دوی ګره ارزو نه کوي د مرګ ابدن همیشه هرگز نه کوي لکه دوی ته پتر دوی ګناګار دي. بما دا وجه د هغې نه قدمت چې وړاندې کړي دي ایدیهم د دوی لاسونو کم ګناهونه وړاندې کړي کم شرک او کفر. والله الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په مشرکانو ظالمانو باندې. ولتجدنهم د مرګ ارزو لا پرېږده دوی خو دنیا دومره خوښوي چې د زر کاله باندې هم دوی نه مړي. ولتجدنهم خامخا پیغمبره ته بیا مومې احرص الناس ډیر هرس کوونکي د خلکو نه علی حیا په ژوند باندې. ومن الذین او هغه کسانو اشرکو چې شرکې کړی دی مشرکان هم ګوره دنیا خوښوي. یود نو خوښوي احدهم هر یو تن په دوی کې دا خبره خوښوي. لو یعمرو چې ورکړل شي دوی تالپ سنتین زر کالا وما هو بمزحزحه او نه د عمر خلاصونکې دلره من العذاب د عذاب نه ان یعمر چې د عمر ورکړل شي. والله الله تعالی بصیر لدن کې ده بما پاس باندې عملون چې دوی کوي.